اے اللہ ما ته سم لار وښایه. او سوال دا دی چې سم لار څه ته وایي؟ که تاسو خیال وکئ مونږ چې کوم ملک کې اوسېږو ای کې یو سړی هم دا نه وایي چې زه په کږه لار یم. قرآن کریم چې په خپل کلام کې ما ته ویلي دي چې ته ما ته درخواست د هدایت کوه او د سمې لارې. اوس دا سمه لار څه شی؟ فرمایي چې صراط الذین انعمت علیهم، د هغه خلق لار راته وښایه اے الله چې تا په انعام کړی دی، چا پیغمبران دي، اولیاء دي، صلحاء دي وغیرہ. د دې خلق لار، د پیغمبرانو لار یا د صلحاء لار څه ده؟ ځان واسطه ګڼي د الله او د قوم په منځ کې. د پیغمبر کار بڅو دی به واسطه د الله او د قوم په منځ کې، یعنی قوم سره به د خدای تعارف کول، قوم ته به دا خوده چې خدای څه ته وایي، مربی د کائنات دا څوک دی، خالق د کائنات دا څوک دی. ستا خالق او ستا رازق آیا دا یو بل ذات دی او که دغه بتان دي چې دا تاسو ورته سجدې کوئ؟ پیغمبرانو سلسله ختمېدو نه وروستو صلحاء او اتقیاء د دین ته دا شی وراثت کې پاتې شو چې تاسو به د قوم او د خدای په منځ کې واسطه یې، تاسو به خدای لار چې دا هغه د خلق. اوس په دې کې به مختلف قسم مشکلات پیدا کیږي. ته چې د خدای لار چاته ښه نو کروڑونه مشکلات به پکې پیدا کیږي. ایو پنجابی بزرگ دے هغه وی کھریاں کہ نہیں باتا کھریاں کہ نہیں باتا سن کے تے ہوشیار روی اندھیریاں سن راتا نیندر سی بیدار روی. خبرې خو مې درته ټیک ټیک وکړې خو چې واورې نو هوښیار اوسېږه. ډېرې تیارې به در باندې راشي خو ګوره د خوب نه ورته بیدار اوسېږه. که تاسو خیال وکړئ خوړ ویښ سړی نه وړي، منډه کې ځان بچ. دیوالونه کوټې چې اوده دي خو چې خوړ راشي لوي، او که تم پکې اوده وې د دیوال غوندې تام یې. کھریاں کہ نہیں باتا سن کے تے ہوشیار نہیں اندھیریاں سن راتا نیندر سی بیدار نہیں. ویخوی بلا بدے ورکی کودوی لو بش. عزیزان دا انبیاء ڈیوٹی قوم تا دا خدای تعارف کو دا خدای لار ورته داغه نرستو دا وراثت بیا علماء ہوتا صلحاء ہوتا دادی تنی او ددی کار دا عزیزان من جملہ دا اغا کارونو نه چې دا خلق کوي
نو یو پکې اهم خدمت چې دی هغه دا درس و تدریس دی. ځکه چې دین باقی به الله ساتلی کیږي چې د قرآن پوه خلق باقی وي. دین با الله باقی ساتلی کیږي چې د حدیث پوه خلق باقی وي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ونیسا تر مونږه پورې دا تاریخ وګورئ تاسو چې قرآن او حدیث ابتدا شوه و د قجوري د پوزینه ابتدای او انتها به هم د قجوري په پوزي کې. الاسلام بدأ غریبا وسيعود كما بدأ فتوبى للغرباء. اسلام په ابتدا کې یو ناشنا شی و چا نه پیژ لری بنځي ورپسې دا جوخت وګورئ ځان سره. خپه نشئ قیامت کې به هر چا محاسبه کی. د پیرنګي د حکومت نه زما ګیله نه وه. پیرنګي د پاکستان جوړېدو نه رستو د پاکستان حکمران طبقه د دې به هم محاسبه کی. د عمل د دوی د پلار جیگیر نه دی. دا ملک د دوی نه دی. دا د خدای ملک دی او خدای ته به پاتې کده بل چا دی چا سشتا د دې به هم محاسبه کیږي چې ښه صلیح کال تاسو په دې ځمکه باندې حکمرانان وئ. هغه ورځ مې تبلیغی نصاب کې یو واقعو کتب لري چې قیامت کې چې حساب کتاب بکیږي بادشاہان د زمانو سره بډونبنه حساب دی چې تاسو ما د ځمکې بادشاہان کړی تاسو دی بسر نګون ولاړی تاسو ما د ځمکې بادشاہان کړي دې د پاره وای چې د غریب آه در نه ګوره مال را نشي اسمان ته. ما دې د پاره تاسو د ځمکې بادشاہان کړي وای چې د غریب آه در نه مال را نشي اسمان ته او تاسو نه د غریب آه مال راغلی دی نو په خپل ذات مې د قسمی کبم پرېږدم. یو په دې ډېر یېرېدلی او یو قرآن کې یو آیات دی فمن یکفر بعد منکم که دې نه پس ورانه وکړو تر اوسه چې څه کړي اخم کړي خو که دې نه پس ورانه وکړو نو فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. دا سے عذاب بدر کم چې په خپل خدای کې به مې بل چاله نه. فمن يكفر بعد منكم زبوهم تاسو ته دا د پاکستان د دولت د برکته غوړ او زیړ ګرځېدونکي یا دغه غوړ او زیړ چې مړ شي بیا به ځان غوندې مولا ته مویما چې تیم جنازې ته راغلی وې په قبر دی وی چې ډېر ښه سړی یو دا واورئ چې هغه سړی مړ شي چې د چا ښځې بربنډې ګرځي د چا لوڼې بربنډې ګرځي
د چا په وس او په طاقت کې قرآن په زور کټ باندې په جماعت کې پروت دي او دا خلک مرشي چې دوی پسې قرآن نه وایي. دې خبره پوهېږئ؟ اوس موږ خدای په قهر اخته یو. په آیات کرسي باندې زه هغه ورځې زمونږ دا اخون بابا دیره لویه دیره یو پکې مړو صاحب اعظم پکې او څوک لوټې راړي الله لا اله الا هو الله دې سپېږمو ته واچو څوک یاسین والقرآن هلته چې ګورم تبارک الذي بيده الملک څوک په صفونو کې ولا وکل هله نه حکل وشمارئ دا شیخان تاسو به زه الټه ځوړندو پوټه به م ځوړندو وکئ اته کوي که تا کې دومره ایمان دی چې وکئ او اته کوي دا غوړ چې رستو ولاړ دي شیخان لګیا دي جنازه کوي طالبان جنازه کوي او دار اګمال کړي بار ولاړ دي ته دوی ته ولې نه وایې چې راشي دي جنازه کوي ما ته خبره وکئ او اته کوي او نه کوي یو ګنټه په دې دی نه کوي وکئ او نه کوي وکئ وشمارئ صفونه وشمارئ شیخ به شوتر غوندې سر راوباسي وشمارئ صفونه وشمارئ ولې که صفونه وشمارئ جنازه نه کېږي دا څه ځان له مجاهد پیازه زوی خبره دا ده چې جنازې ته چې څومره خلک حاضر شو په دې ټولو فرض ده ٹھیک ده دوی ته وایه نه کوو دا جنازه که دا مړی کافر دی نو مونږ یې ولې جنازه وکړو او که مسلمان دی نو تاسو یې ولې نه کوئ او که کافر یې نو د مسلمان جنازې ته ولې راغلي تاسو خیال راکړئ عزیزانو څوک کله وطنداري کوئ او چې ورشي استاد دعا کوه الله دې خیر کړي وایي دعا ورته وکړه الله پاکه ټول مسلمانانو به خدای خبر چې دا کیسې وکړې زه اوس مونږ باندې پیریان دي خدای زه هم دا خلک ښه دي چې زه اوسه پورې ژوندی پرې په قبر چې ودرېدم ما یې خبره واورئ په آیات کرسي خو لوټې دم کړې او د ده د سپېږمو ته م ور واچولې څوک عهدنامه راوړي وی چې دا ورته په سینه کې مال زما دې په خدای باندې قسم وي او بیا مې دې په خدای باندې قسم وي چا چې په دنیا کې د قرآن یارانا نه وکړې چا چې په دنیا کې د محمد رسول الله حدیث سره دا ابو هريره غوندې لګاو نو او د مرګ نه وروسته د خدای په قبر کې پرېښو نو زه به د سړي زوی نه یم نن تاسو ګورئ په ملک د کونسلر او د منبر زمانه ده د کلی او د منبر او د کلی کونسلر او ملک چې در سره پورا جوړ نه وه زړه در نه خوشحال نه و او تا تاڼې ته بوتلو نو په مخ مې توکه چې شپارس دي ممبر چې تا غوندې بني آدم دی ملک چې تا غوندې ستا د کلي او د وطن دی دا غړه دی چې خوشحال کړی نه والله کې تاڼې له شپارس لبوزي او تا به د قرآن له خوشحال کړی نه او د مرګ نه وروسته به قرآن راشي او خدای ته به وایي چې الله دا پرېږده کته دا وای چې دا کورونو کې مونږ طالبان راولو درې سپارې پې ووایي نو طالبان دومره کمقل نه دي سړي ته ګوري
او سمام پوئی کړي چې واورئ د قرآن دشمن چې مرشي او ختم لور پسې لاړ شي نو چې داسې پاره ورپسې نه بخی کینی الټه به پتا سلانت چا چې په ژوند قرآن پورې ټوکی کړي دی خو وګوره دا تاسو سره جوخ په سودې بنگلا اغستی دي 55 लाख په سودې بنگلا اغستی دي 45 लाख په سودې جوړه کړي 75 लाख په سودې جوړه کړي 90 लाख دا انګريز پرورده قوم بیا په کور کې الماره وګورئ یو الماره باندې 10 زره روپۍ لګېدلې کومې الماره کې چې د شکسپیر انګريز شاعر کتابونه پراته دي ورشي په یونیورسيټي کې په یو الماره 30 او 40 هزار روپۍ لګېدلې ٹھیک شو راشه دا مدرسه ده هغه کولاله وګوره دا چوپان وګوره دا دیوال وګوره دا بنگلو والا دلته جلا مولانا عبدالسلام ته جواب راغلیږي چې جی طالبان راوستوا ختم نه دا طالبان دې ځنه دا سپاره یو سیوال ته په بنگله کې ختم بیا پاغا بنگله کی نہیں کم سے بار ورته درای وغوړي هغه صوفو باندې هغه سنبای کینی چې کومه د پیرنګریز کونای پاغا صوفو هغه قالین دی هم نه کینی او په دغه ځای کې زدا قران هم اسی عقل سره کو ما چا سره دشمنی نه ده خو خبره د عقل سره کوو بعضې وخت کې وایي د خدای رحمت ته بانه جوړول پکار دي بانه جوړول هلکه بانه خو څه چې څه پرتوب خو وي که نه لکه مونږ مړی وشي اسقاط کوو زه د اسقاط چې دی دام د خدای رحمت ته بانه ده څه خو دي لګیا دي کوپر دی او کوپر دی او دوپر دی او کوپر دی او دوپر دی زمونږ ملک دا قهر دی د خدای رحمت تبانه ده دی خو ګوري خایګي د شان د مسلمان سره چې اکثر به ادا کړی او بازي به ورځنی فوت شي یو ټکه پکې دا امر ادا ده کټه دا ټکه کزه د هغه چا متعلق حکم چې مال دل نه نو ظن المؤمنین خیرا لاندې براشي په مسلمان نه ګمان کوي کې دی شي خو کارونه کوي چې د مور نه پیدا دی او زما په مخ کې لوی شو زما په مخ کې مړ شو د خدای باغی او بدمعاش او دم او حرامي جمعات په سترګو نه لید دین پورې به خندل دین پورې به مسخره کوله او دا مرشي او زه هم خای کې د مسلمان سره چې اکثر به ادا کړی خدای پاک وایي چې ته ویلې دا اکثر ادا کړی اکثر نه عقل ادا کړی نو دیو جنا خدای د پاره عزیزانو هیله بم دم داسې جوړه چې سپرتوږي وي په پرتوګه هیله خدای نه مې نو زما عزتمندو کم قوم په نظر کې او د کم استاد وګوره بل شپه زمونږ د جماعت بجلی خراب ما خام هر یو کړه دا بجلی جوړه نه ده ها کړه دا بجلی ونه نو پر پاسه د مال پروردگار در باندې د چرګو مرز را ولا تاسو خدای تباہ او برباد کا دغه بجلی تاسو په کور کې خراب وې بم ته بار وته بار پته والله څوک نشته چې دغه شي نو مال کور له څوک پیدا کیسه ستا کور کې چې بجلی خراب شي هغه له سره پیدا کې که په خپل منډه وای
ویل خپله منډه وم نو مال کور دې وران شه د خدای د کور بجلی خرابه ده نو بل وی او ستا د کور بجلی خراب وي په خپله منډې وی په دې جومات بم تاسو دا مونږ ګزار سبا ځان بخئ ځکه چې راغلی د کارغه غوندې ټونګې دي پکې وادي نن خو چې ته جومات ته راشم په ما ټیپر خرڅی کړ مولیان چې څومره د مونځګزارو نه تنګ دي دومره د بدماشانو نه تنګ دي او بیا دا شیخان نه دي الله زه بجلیګر کې وم یو راغی موږ شو او جی وشو بس بل ورځ بیا را موږ شو د څه کوئ بیا ودرېد یو هفته پس بیا راغی لمونځ شو ما ته یره خو بس په ور ټوپ مې کو دې سر خونه مې ونیو غلط چې دې کړکۍ نه مې بار وشي مالکه بیا مې په دې جومات کې ولید نو خپې در باندې ماتو تر مرګه پورې بیا جومات ته رانه دا ستا سوال دی یعنی جومات لرالی نو په ما ټیپر خرڅې چې زه جومات ته راغلم دیکھو ګوره تاڼې ته چې تم مجرم تلی او زم مجرم تلی زه ته پکې خپلو کې ټیپرخاني کولی شي که ته زه به دې ته ګوري چې خدای دې دې تاڼېدار به نظر کله د کرم شي چې پرېږدي دغه یې کوي کچرو کې مجسټریټ سره چې ستام پیشي وي ولاړې او زمان پیشي هلته زه تا زه خپلو کې غوینډی کوم کار سړي په دې دغه چې خدای دې مجسټریټ ما ته نظر د کرم دا یې کوي جج سره چې ولاړ که تا د خدای جومات او د خدای کور دا ګڼلی چې زه مجرم یم اے الله ځان له مې په خپل هات کړی او لګولی ځان مې قیدي کو ټول حلال مې په ځان حرام کړه خدای تا ته ولاړې موسم لار دنه غواړم نو زه ته په خپلو کې ګوینډی